په دې اجتماع کې ستاسو مخکې د قرآن شریف د ختمونو دستاربندي وشوې. یو څو واړه وو چې هغې قرآن شریف یاد کړی دی، حافظان جوړ شوي دي، او بعضو قرآن شریف په ناظره زده کړی دی، او د هغې بچو پټکي وتړلی شو د علماو په لاس. دا محنت ګران قدر محترم رور جناب مولانا قاری جاوید صاحب حفظه الله کړی دی. ګوره یو عالم چې لګیا شي او د دین خدمت کوي نو الله ورسره مدد کوي. نن که مونږ راغلي یو تاسو دلته ناست یې، دا د مولانا قاری جاوید صاحب د خوارۍ او د محنت برکت دی. د قرآن خدمت وکړه او دې بچو ته د خدای قرآن زده کړه، چا په ناظره او چا په حفظ. د هغه د محنت او د خوارۍ برکت دی چې ستاسو د علاقه کې خدای پاک نن د قرآن شریف ستوري پیدا کړل، او موږ تاسو ټول دا دینی مجلس د هغه د برکته جوړ دی. نو الله پاک دې د ګران قدر محترم رور مولانا قاری جاوید صاحب دا خواري دا محنت په خپل دربار کې قبول کړي، او الله دې دې مدرسې له نوره ترقي ورکړي. زه خو د ډېر محترم رور چې رښتیا خبرې په ما ډېر زیات ګران دی، زما زړه ته ډېر زیات نږدې دی، حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ضیاء الله جان هاشمی صاحب زید مجدهم په دعوت دلته کې حاضر شو چې هغې وی یاره ته به راځې، اگر چې ما دې ورځو کې پروګرامونه بند کړي، بیماره مې او د 2 مدرسو درسونه مې وردی خواهش و بیا دیوی چې دلته یو محترم رور دی جناب شاه ولی خان صاحب، د هغه بچی حافظ شو او د هغه ستا راتلل ډېر خواهش دی، نو خامخا ما بالکل براشم. نو بیا زمرانم مجلس کې مې شرکت وکړ، او ګران قدر محترم رور زمونږ د شیرګرد باباجي صاحب رحمت الله علیه برخوردار حضرت مولانا حافظ محمد سعید صاحب حفظه الله هغې هم تشریف راوړلی دی. نورو د قرآن شریف مجلس دی، نو زه د قرآن شریف متعلق درته یو څو خبرې کوم. قرآن شریف ډېر لوی عظیم کتاب دی، او د قرآن شریف د عظمت ډېر دلایل دي، او په دې علماو کتابونه لیکلي دي. خو صرف 2 خبرې تاسو ته کوم، نو تاسو ته پته به ولګي چې قرآن څومره عظیم کتاب دی. یو دا چې دا زمونږ د الله پاک خبرې دي، مونږ چې څنګه خبرې کوو نو زمونږ پروردګار هم خبرې کوي. وګورئ زمونږ په شان نه، مونږ په خپلو خبرو کې شونډو ته او جبې ته او تالو ته محتاج یو، چې د چا جبه نه خبرې نشي کولی، که د چا شونډې نه خبرې نشي کولی، که د چا تالو کې فرق دی بعضې حرفونه نشي ادا کول، نو مونږ جبې ته محتاج یو، شونډو ته محتاج یو، خولې ته محتاج یو، او الله په خپلو خبرو کې نه جبې ته محتاج دی، نه تالو ته محتاج دی، او نه شونډو ته محتاج دی. مونږ چې لیدل کو نو مونږ سترګو ته محتاج یو، بې د سترګو لیدل نشو کولی. مونږ رڼا ته محتاج یو، په تیاره کې نظر نه لګي. الله په خپلو لیدو کې نه سترګو ته محتاج دی، نه د سترګو ګاټو ته محتاج دی، او نه رڼا ته محتاج دی. که تیاره ده او که رڼا ده، او که د ځمکې د پاسه دي او که د ځمکې په تل کې د نري تخمونه دي، دا ټول الله ته ښکاري. مونږ چې اورېدل کوو نو غوږ ته محتاج یو، چې چا غوږ پرده خرابوي یا غوږ یې نه خبرې نه اوري. الله په خپل اورېدو کې نه غوږ ته محتاج دی، نه د غوږ پردې ته محتاج دی. الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر، د خدای په شان څوک شته دی نه، د خدای قیاس په مخلوق نه کې، خو لیدونکی هم دی او اورېدونکی هم دی، علیم هم دی الله پاک، او الله خبرې هم کوي. نو دا قرآن د خدای خبرې دی. ورونو قانون دا دی د انسان او د مخلوق عام قانون، چې د خبرو اندازه د هغه چا نه لګي چې د که چا خبرې وي. زمونږ دا طالبان وایي
وی کلام الملوک ملوک الکلام. که یو سړی غریبی عاجزی او ډېرې هوښیارې خبرې هم کوي نو څوک ورته توجه نه ورکوي. او که یو سړی وزیر اعظمي یا صدري یا د دنیا لوی مالداري که هغه د خولې نه بېکاره خبرې مباسي نو هغه په شلو اخبارونو کې نوټ کېږي، په موبایل کې نوټ کېږي، په میډیا خورېږي، هغه تاریخ په کتاب کې محفوظ کوي. ولې سړی لوی سړی دی. نو د الله د ذات نه لوی ذات بل نشته. الله عظیم الشان دی، الله عظیم الصفات دی، الله ډېر لوی شخصي ذات دی او ډېر د کمالاتو ډک ذات دی الله پاک. نو دا قرآن د هغه خبرې دی. نو چې څنګه د الله د ذات عظمت او لویۍ ته څوک نه رسي نو د الله د خبرو عظمت ته هم څوک نه رسي. نو دا ثابته شوه چې د قرآن شریف نه عظیم تر کتاب بل په مخ ته ځمکه نشته. لوی کتاب دی، عظیم تر کتاب. دا عظیم تر کتاب شو قرآن شریف. دا یوه. دویم دلیل سره دا زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر محمد مصطفی شوق سره وایه صلی الله علیه وسلم، شوق سره وایه صلی الله علیه وسلم، د ثواب مشي. دا د هغه معجزه ده. دا د ښکلي مبارک پیغمبر الله خدای ورکړی او په څومره لوی عظمت. نو چې د پیغمبر مبارک معجزه شوه او غټه معجزه نه، د حضور پاک په غټو معجزو کې د دې نه غټه معجزه بله نشته. نو دی د عظمت دویم دلیل شو چې قرآن د الله کلام او خبرې او زمون په ښکلي مبارک پیغمبر نازل او یو عظیم فرشته حضرت جبریل راوړلی. نو دی د عظمت دلیل شو. نو رښتیا ووایه چې قرآن عظیم الشان شو که نه شو؟ نو چې کم خلک دا قرآن په سینو کې محفوظ کړي هغه عظیم الشان. په کم کاغذ چې دا قرآن لیکلی شوی دی هغې له به بېودسه ګوتې نه وړئ یعنې ګناهګار به شي، هغې ته به سپک نه ګورئ یعنې ګناهګار به شي. او کومه کڅوړه چې د خدای د کتاب نه تاو ده هغې ته به هم د عزت په نظر ګورئ. که دې پې پوزه پاکه کړه ځان دې غرق که او ځان دې تباه کړه. کم رحیل کې چې اږدې د هغې به هم قدر کې او په کم الماری کې چې اږدې د هغه الماری به هم قدر کې او د چې کومه ګتره د قرآن شریف نو هغه به هم په شونډو اږدې او ښکلی به. دا دومره عظیم کتاب دی رونو. شکر دی چې دا قرآن او دا کتاب خدای زمون ستاسو نصیب کړی دی. ټول وایه الحمدلله. شوق سره وایه، رستو ملګري شوق سره وایه. اوس نو تاسو ته یو څو ضروري خبرې کوم چې قرآن شریف د حضور پاک غټه معجزه ولې ده. لا اول هم په دې پوهیم چې معجزه څه ته وایي. دویم به دا ووایم چې قرآن شریف غټه معجزه ولې ده او بیا به تاسو په دې هم پوه کړم چې زمونږ به د قرآن سره څه تعلق وي. رونو معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه یا د پیغمبر مخکې د هغه د منشا مطابق داسې یو کار صادر شي چې هغه زمونږ د عقل نه بالاتري زمونږ عقل یې نه اخلي. دې ته معجزه وایي. زه دلې یو څو مثالونه در کوم چې تاسو به پیش. یو مکه کې صحابه کرام راغلل او حضور پاک ته شکایت وکړه. تقریبا 1400 صحابه وی دا الله رسول خلق هم تگی دی او ساروی هم تگی دی اوبه نشته الا ما فی رکوتک. دغه لږې اوبه دي چې دا تا سره کومه لوټګۍ پرته ده د سرمنې دقه دي نورې نشته. حضور پاک مبارک خپلې مبارکې ګوتې په هغه اوبو کې کېښودې په هغه لوټګۍ کې. د بخاري ترمذي مسلم ټولو کتابونو کې شته. د حضور پاک د دې ګوتو د میانځ د ګروتونو کې اوبه داسې راخوټ کېدلې که امثال العیون لکه د چینو په شان دی. 1400 صحابه هم څکلې ښه یوازې دا نه چې تږي دي تږي سړی اوبه ډېرې څکي 1400 څکلې یو مشکونه هم ترې ډک کړل.
او چې څومره څاروي هغه هم پې سیراب کړل. دا د عقل نه اوچت کار چې د حضور پاک د لاس مبارک نه خدای پیدا کړی ته معجزه وه. په مینا کې حضور پاک په حجة الوداع کې ناست تشریف فرما دی. یو ښځه وه د صنعا په یمن کې د هغې ماشوم پیدا شو. د شریعت یو قانون د استحبابي قانون ورته وایي چې ماشوم پیدا شي نو خلک وله ګوټي ورکوي، عربی کې ورته تحنیک وایي. یو نیک سړی یا یو عالم له به یو کجوره یوسی یا چواره ابه یې خوله کې وچوپي، نو بیا د ماشوم له په خوله کې کېده نو ماشوم به یې اوروي. د دې مقصد دی چې د دې ماشوم خېټې ته لومبې د دې عالم لاړې وردننه شي، نو دا خېټه به یې برکتي شي. ګوره د علماو دا شان دي د مارونو. صحابو کې چې په ماشوم پیدا شو نو ډېر واړه داسې دي چې حضور پاک له به یې بوتلل او کجوره به ورسره وه، نو رسول الله مبارک به کجوره په خوله مبارکه کې وچوپله او ماشوم له به یې خوله کې کېښوده، نو ماشوم به اوروله. نو لومبې به د هغه خېټې ته د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې مبارکې دننه شوې. څومره خوش قسمته بچي به و دغه. دا کوئ تاسو یو عالم لوړی، یو نیک سړي لوړی او کجور او چواره په خوله کې به یې وایي. خو یو دوه کاره دي پکې. یو دی د عالم هم سوچ کوي که د ده داسې بیماري ده د خولې چې متعدي بیماري ده نو دې نه کوي، یا تازه زکام والی، یا مثلا مری کې بلغمي او ټوخیږي او تکلیفي، دې د مهربانیو کې دا کار دی نه کوي. تعدیه د مرض دا د مرض ذاتی خاصیت نه دی، لا عدوا ولا طویرة فی الاسلام. و کله کله الله پاک د یو انسان مرض بل ته لګی، کله هم نه لګي. احتمال پکې شته فرنا من المجذوم فرارک من الاسد. نو چې کم انسان ته پته چې زما دا بیماری بل ته رسی، نو ادې مهربانیو کې دا کار دی نه کوي.